Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, from second year biology, today we are going to explain the next topic, TB. वो स्टूडेंट TB से तो ये अक्सर पे माशरे के खलक होता है TB का ना उर्दू को तो तब दिक दयो ख़तरनाक बीमारी दा TB पख्वाच बचा था TB बीमारी उलगे दा खल को बते ढेर ज़्यादा नफ़रत को ये कहती तरह TB दा जिस देखेगा मकाना ख़राब ही दीवारे او دا خبره خو صحیح مو ځکه چې TB علاج نو خلکو ته دا پته نه و چې دا بیماری د سنه کاس کیږي دا علامات څه دي یا د علاج څه دي بیا with the passage of time په 1882 کې in 1882 رابرټ کوچ دا یو مایکروبیولوژیست دی هغه په 1882 کې چې دا TB د کم جراثیم نه کاس کیږي نو هغه ښکاره کو چې دا د یو بکټیریا نه کاس کیږي هغه بکټیریا نیم څه دی Mycobacterium. Name is Mycobacterium. دا بکټیریا دا ګرام پازیټیو دی او د راډ شیپ دی دا بکټیریا څنګه دی د داسې دی راډ شیپ دی او ګرام پازیټیو دی دا ان شاء الله دا موږ مخکې ډیسکس کړی دی بیا هم ډیسکس کوو او بل دا چې دا ایروبیک بکټیریا دی مایکوبیکټیریم کې دا خاصیت دی چې دنه چاپیره سلوال نشته دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې د TB کم بکټیریا دنه چاپیره سلوال نشته بیا هم دومره خطرناک دی स्टूडेंट मूंग दा कोशिश को چې TB डेफिनेशन څه دی د ټایپس څه دي دا کم بکټیریا نه کاز کیږي د ټرانسمیشن څنګه کیږي د لپاره فیوریبل کنډیشن کم دي بیا پدې کې ټیوبرکلز څنګه جوړیږي په لنګز کې بیا د علامات په سي ډایګنوسس به څنګه کو او ټریټمنټ به څنګه کو او پریونشن به څنګه کو موږ د TB ډیفینیشن دا سې لیکي چې اټ از ا هایلی کنټیګوس کنټیګوس دا مطلب دی چې هغه د یو انسان نه بل ته لګي یا سپریډ کیږي د هوا په ذریعہ د بلډ په ذریعہ دې ته موږ سوچ دا یو کنټیګوس ډیزیز دی کرونیک دی ډیر خطرناک دی کنټینیو دی ډیر ټایم پوری بیکټیریا انفیکشن دی اف لنګز نو نارملی لکه موږ ساه اخلو د هوا ډایرکټلی ایر ته لنګز ته ځینو ځکه د پیپړې زر متاثر کیږي نو د TB دا قسمونه دي دا د برین هم کې دی شي دا زمونږ د اډوکو هم کې دی شي او دا د کولمو هم کې دی شي هغه بیا ډېر خطرناک TB او زیاتره دا په کم ځای باندې اٹیک کوي په لنګس باندې په پیپړو باندې اٹیک کوي strain of bacteria پدې کې کم بکټیریا انوالو دي نو هغه د Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum and Mycobacterium tuberculosis دا هغه بکټیریا قسمونه دي لکه بځینی کنټری په فارن کنټری کې دا څونه دي په پاکستان یا په انډیا کې Mycobacterium tuberculosis نه TB کاس کیږي بیا د ټرانسمیشن څنګه کیږي susceptible animal species یعنی دا څه زناور ګډي ویزي غواګانې چې پای کې دا جراثیم موجود وي او داغه ملک دا چې کوم پروډکټ دی داغه غوخه صحیح هغه پخه شوی نه یا داغه ملک مونږ یوز کوو دغه باډي تغیرات لشي لکه مونږ انیمل پروډکټ لیکلی نو سپیشلی ملک چې دا ملک مونږ پاسچرایزیشن کو دغه مونږ صحیح طریقې سره بوایلینګ کوو چې کچوس یوز کوو نو کې دې شي بیا باډي ته جراثیم راځي سرجیکل انسټرومنت یو پرس کې سړی دغه اپریشن کې هغه انسټرومنت صحیح صفا نه وي بلډ ټرانسفیوژن یو انسان دی بل انسان نه بلډ ورکوي دغه صحیح سکرینینګ نه شي یا د مور نه ماشوم تم لګي دی شي دغه د ملک نه فیوریبل کنډیشن د TB د لپاره کم کنډیشن فیوریبل دي نو ولنه خبره سره پاورټي څه غربت ته وي یعنی چې غربت نو دا ظاهر خبره ده چې په غربت کې بیا نه ټایلټ وي نه کولاو کمرې وي نه د صفای غ صحیح تنظیم وي ټول خلک بس ګډ وډ پراته بس یو درز مار او ګیس او خو دی خو کنه نو هغه ته بیا خامخه TB بوته لګي نور بیماری بلګي هوملیسنس خلک بے کور شوی دي لکه جنگ جګړې دي لکه تاسو خیال لې افغانستان کې جګړې په بلځه کې افریقا کې دي چې خلک کله بے کور شي نو دا ظاهر خبره سوګ په نالو کې پراته یو سوګ په خاورو کې پراته یو سوګ په نهرونو کې پراته ان هایجینیک کنډیشن چې د صفای حالات خنۍ لکه دا ظاهر خبر چې سړی بے کور شنو صحیح صفای بیا صحیح نشي کولای سړی روټه بخوري خوراک وته نه ملاوي کراودډ کنډیشن اوس یو کور داسې دی لکه دوه مرلي کور دی 150 کسان پکې اوسېږي بس یو درز عمر د ټایلټ هر څه مکس روان دي نو دغه خلکو ته بیا د TB لګي ها سټوډنټ
بیا موږ دلته لیکلي چې دا خبره ځان سره نوٹ کړئ 24 مارچ از ا ټي بي ډے په هر کال کې 24 مارچ باندې ورلډ وایډ د دنیا په سطح خلک هغه ټي بي مناوي لکه کوم چې فارن کنټري دي کنه هغه پلی کارډ یو داسې دنیا راغستی په اسلام آباد کې دا مارچ کیږي چیرې دا ټي بي داسې خطرناکه بیماری ده دینه به داسې ځان ساتي او کنه څه زنانه خوا دی خو ښځې خپل ځان شورا شو کې چې دا داسې ټي بي ورځ ده بس په 24 مارچ بیا موږ لیکي چې د ټي بي دوه ټایپس دي یو د اکټیو ټي بي بل د پیسیو ټي بي اکټیو ټي بي هغه ده چې دغه ساين سیمټم دغه علامات هغه زر ښکاره شي نه ته موږ چې دا اکټیو ټي بي ده او پیسیو هغه ټي بي ده چې هغه جراثیم موجودي په مزه کاروایی کوي او هغه ساين سیمټم نه راغلی ته بیا موږ سوایو پیسیو ټي بي بیا موږ ته لیکي چې ایډز یعنی دا خبر ځان سره نوٹ کې ځینې بیماری داسې چې هغه اپورچونیسټیک دا مطلب دی چې انسان دا ډیفنس سیستم کمزوري شي هغه جراثیم هم راشي د بیماری په جسم کې موجود وي هغه سیستم کمزوري کړي نو هغه نور ډیزیز وته هم راځي یعنی دا ایډز او ټي بي دا تقریبا د یو بل سره لینک دي نو چې چاته ایډز نه ته بیا ټي بي هم کیږي ځکه چې په ایډز کې امیون سیستم دا موږ چې کوم سیل دی هغه کمزوري شي نو بیا هر یو جراثیم راځي اول د خپل بدمعشي کوي او اکټیویټیز کوي خاص موږ لیکلي سټوډنټ چې امیون سیستم اینڈ مایکوبیکټیریا چې کله دا جراثیم زموږ جسم ته انټر کیږي د هوا په ذریعہ د هوا نه نوز په ذریعہ د خولې په ذریعہ او لنګس ته ځي نو زموږ په جسم کې الله تعالی یو آرمی پیدا کړی ده هغه آرمی هغه څه کوي هغه د جراثیم مقابله کوي لکه دا جراثیم لنګس ته انټر شي داسې دا بیکټیریا نو زموږ په باډي کې یا زموږ په لنګس کې غټ سیل دي هغه سیل د موږ سو مایکروفیجز هغه مایکروفیجز راشي او دا جراثیم دا وخوري اټیک وکړي نو خوري خو بیا حل کولی نشي اگه تاسو خیال کړئ کله ناکله یو غټ مار یو شی تیر کړي نو هغه بیا حل کولی نشي په خېټه کې هلته پنډ پروت وي نو دغه شانتې چې کله جراثیم راشي او مایکروفیجز په هغې باندې اټیک وکړي او هغه ډایجسټ کولی نشي نو دې کې څه یو راونډ سټرکچر جوړ شي څه جوړ شي راونډ سټرکچر جوړ شي نو هغې ته موږ وایي فیګوسوم څه ته وایي لکه فیګوسوم دا ستاسو په بک کې هم لیکلي دي نو موږ داسې لیکي چې macrophages tries to digest bacteria but they often fail to digest it دا کله چې دا جراثیم باډي ته انټر شي نو مایکروفیجز مخې له لاړ شي په خیر لکه څنګه خیر دی راغلی اټیک پې وکړي دننه کې بیا حل کولی نه شي other immune effector cells recruited to the site of infection د باډي نه نوره آرمي لاړه شي هغه ریکروټډ مطلب چې هغه کم ځای کې انفیکشن دلته لاړ شي چا ټوپک تمانچه راغستې چا سر راغستې چا چاړه راغستې لکه جراثیم هلته څه کې به جراثیم یې راګیر کړي other immune effector cell recruited to the site of infection by cytokines released from macrophages ځکه چې د macrophages special protein په بلډ کې په باډي کې ریلیز کړي هغه پروټین زی هغه نور سیل هغه انسپایر کوي چې لکه تاسو مراشئ تاسو مراشئ ته جګړه د انفیکشن دی at the site of infection چې په کوم ځای کې دا جګړه سٹارټ وي چې په کوم ځای کې دا ډسټربنس وي کوم ځای کې دا جګړه سٹارټ وي هایپر سنسټیو ریسپانس ریزلټ نو الته یو هایپر سنسټیو ډیر عجیب ماحول پیدا شي چې جنگ جګړه سٹارټ وي in the formation of small نو الته بس کېږي الته به small hard nodules څه ته وي څنګه چې د مټر دا دانې دي څنګه چې کچالو دي یا څنګه چې الو دي داسې راوند سټرکچر جوړ شي نو ته موږ څه وایي ناډیولز څه ته وایي لکه یا که تاسو خیال کړي دا شوتل چې تاسو د جرړو نه راوباسئ که نه د شوتل چې کومې داسې جرړي نو د هغه جرړو سره داسې سمال راوند داسې بال شانتې نښتي نو ته موږ څه وایي ناډیولز نو داسې کچ ناډیول پای کې جوړ شوي هغه ناډیول ته موږ څه وایي ټیوبرکلز ته به څه وایي لکه ټیوبرکلز یعنی کله چې د ټي بي د جراثیم اټیک وکړي نو زموږ په باډي کې مایکروفیجز لاړ شي هغه وخوري هغه انټر کې بیا حل کولی نه شي نو څه یو راوند شکل اختیار شي هغه راوند شکل ته موږ څه وایي ټیوبرکل ځکه چې دا د کچالو په شکل یا د الو په شان دي دومره غټ نه وي خو شیپ یې دغه په شان دي اوس موږ وایو چې په ټیوبرکل کې څه دي نو په دې کې به بیکټیریا مایکروفیجز دي پکې ټي سیل دي پکې
او هیومن پروټین نو دا یو کمپلیکس جوړ کړی دی یو بال جوړ کړی هغه بال ته موږ سوی ټیوبرکلز سټوډنټ چې کله دا ټیوبرکلز د وخت تېرېدو سره دا بیا څه ته چینج شي دا چیز لایک شي چیز څه ته ویل کا د پنیر په شکل نو قاری صاحب ته پته چې پنیر څه شی دی خلک د پیو نه جوړي خوراک شي دی نو پنیر چې په اوله کې نو لګ نرمي کنه چې لګ ټایم وشي هغه بیا سخت شي داسې ده کنه قاری صاحب ته پکې سوای ما نو دا ټیوبرکل په اوله کې لګ سافټ وي خو د وخت تېرېدو سره دا د چیز یعنی د پنیر شکل اختیار کې هارد شي نو ایته بیا موږ سوي کیشیس لیژن څه ته یو سویلینګ ته یو راوند بال ته وي بیا د وخت تېرېدو سره د دیز کیشیس لیژن بیکم کیلسیفای پای کې کیلشیم جمع شي څه پکې جمع شي کیلسیفای لیژن نو ایته بیا موږ سوي ګاهن کمپلیکس دا خبره کلیر شو ایته بیا سوي ګاهن کمپلیکس نو دا ګاهن کمپلیکس زموږ په لنګس کې جوړیږي هلته موږ ډرا کړي دي و سټوډنټ د ټي بي علامات بس وي عام علامات یې د ټي بي بچا خو ته راغلی نه ده کنه چیسټ پین د انسان په سینه کې درد محسوسوي تبه به وته د شپې په خوله راځي او وزن به ډیر زیات کمیږي لاس اف اپیټایټ او لګه وته نه لګي او سپیوټم وذ بلډ چې کله بلغم ولي نو پای کې به وینه به پکې نو دا د ټي بي علامات دي الله دې خیر کړي ډایګنوسس د ټي بي بیماری به موږ څنګه ټریس کوو دا به څنګه معلومو نو زموږ سره ایکس ری چې ایکس ری موږ کو پای کې پته لګي ایم آر آی یا د بلغم چې کوم ټیسټ هغه موږ وکړو بیا چې کوم ټي بي لګه خطرناک ای په اسانه نه معلومیږي نه د پر ډي ان اے پروب یو میتھډ دی چې پای باندې ډي ان اے د بیکټیریا چې کوم ډي ان اے هغه ډیټیکشن کوو منټاکس یو بل ټیسټ دی دا سکن ټیسټ دی په دې کې ډاکټران په سکن کې په انجکشن کې فلویډ هغه انټر کې خاص فلویډ هغه بیا د 3 ورځې بعد هغه چک کوي چې هلته سویلینګ جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی هغې په ذریعه هم معلومولی شي بیا ټریټمنټ یې څه دی نو د ټي بي ټریټمنټ دا تقریبا 6 میاشتې یا 9 میاشتې دا مسلسل علاج دی وداوټ اني بریک دا خبره ځان سره نوٹ کړه 6 یا 9 میاشتې علاج دی خو بیخي without any break به پکې نه راوړي ورګر شی بیا را پاسي او که دوباره را پاسي ضرور بیا ډیر خطرناک دی لکه دا بیکټیریا چې تاسو سملولې دي ته په مطلب دا چې میډیسن استعمالې او تاسو سملو کنه بیکټیریا هغه تا کمزور کړي خو که پرس کته به بریک راولي نو که دوباره دا بیکټیریا را پاسي دو نو قاری سي بیا ګوره حالات خراب دي لکه تا یو سړی پر زولي ته پرې دی نو چې هغه راپاسې بیا خو به د خامخ خرابوي نو په اسانه زر به نه پرېږدي یخه دې ستړی کړي نه ها دې لپاره ډفرنټ میډیسن دي او دغه ته موږ څه وایي کیموتھراپي څه ورته وایي لکه کیموتھراپي یعنې ډفرنټ کیمیکل په ذریعه چې د یو بیمارۍ علاج کوي ته وایي کیموتھراپي دې کې د آیسونیزایډ ریفامپین ایتھامبیوټین پایرینزینامایډ دا میډیسن دی دا به یوز کوي خو دا به د 6 نه واخله 9 میاشتې به مسلسل دا کورس استعمالوي او بغیر د پیسو حکومت داسې ورکوي خاص ټول دا ډایګرام دی چې دا زموږ لنګس دی الله دې خیر کړي دلته اوس هغه جراثیم چې کله انټر شي نو هغه موږ داسې شو کړي دي چېرې په دغه الویولای کې زموږ سره مایکروفیجز هم شته لمپیټک ویسل په هر څه پکې شته دلته پکې نیوټروفیل سیل دي دغه بیکټیریا راغلی دی دغه بیکټیریا سره بیا مخکې څه چل کېږي دغه سره به فایټینګ کېږي څه به کېږي فایټینګ به کېږي او ځای په ځای په زموږ په دې سیل کې مطلب دا چې سویلینګ به جوړیږي بال به جوړیږي هغه بال ته بیا موږ څه وایو هغې ته موږ وایو ټیوبرکلز نو هغه زموږ په سیل کې بیا ټیوبرکلز جوړیږي دا موږ ته لیکي چې دا ټي سیل دی دا ټریکیو برونکیل نوډز دي دا پکې هغه مایکروفیجز دي نو چې کله دا بیکټیریا انټر کی حل کولی نه شي نو یو بال شانتې جوړ کړي هغې ته بیا موږ څه وایو ټیوبرکلز ښه اوس که د چا څه کوېسچن یې په کومه خبره نه یې کلیر نو تپوس کوئ صحیح ده It is enough for today.